أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هل أنبئكم آیا خبر درنکم تاسو ته علی من تنزل الشیاطین په هر هغه چا باندې چې کوزیږي او نازلیږي په هغه باندې شیطانان. دې کې مخکې دا خبره وکړه چې قرآن د الله کتاب دی. قرآن باندې چې کوم اعتراض راغلی دی نو قرآن د هغې د هر جانب نه جواب کوي. لکه چې دین سرچشمه خو قرآن دی چې په هغې باندې کله اعتراض راشي نو په هر پهلو سره به د هغې جواب کولی شي. په مثبت انداز باندې هم جواب وکړو، په منفي انداز باندې هم جواب وکړو. اوس یو تصویر پیش کړي چې دا کوم خلک وایي چې قرآن دا د کاهن خبرې دي، نو الله وایي داسې ځان خوړندول نه دي پکار. ته به دې چپ چاپېره وګوره چې دا کاهنان څه وایي. دا خو څه ګرانه خبره نه ده. نو الله وایي تا ته زه لږ د دې کاهن دا تصویر ښیم او بیا ته به خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې کاهن او آلګیر او ترویتیان او د غیبو دا خبرې چې کوي دیو چېرته داسې خبرې کړي د قرآن په شان تعلیمات یې چېرته بیان خلکو ته ویلي. چېرته تا داسې کاهن او ترویتي لیدلی دی چې هغه داسې تعلیمات خلکو ته ښیي. هل انبئکم آیا خبر درنکم تاسو ته علی من تنزل الشیاطین په هغه چا باندې چې کوزیږي په هغه باندې شیطانان تنزل علی کل افاک اثیم کوزیږي په هر هغه انسان باندې چې ډېر غټ دروغجن او اثیم او ګناهګار هم دی، بدکار هم دی، کردار یې هم ټیک نه دی. شیطانان د هغه خلکو خواله راځي، شیطانان د انبیاو خواله چېرته راتلی شي او دی خو دروغ وایي. وایي ما ته القا وشو او ما ته د غیبو نه دا خبر میلاو شو چې ستا واده به ډېر زر وشو، ستا په دې لاس کې چې دا کومه کرښې دي ما ته د غیبو نه دا خبر میلاو شو ستا واده ډېر زر کېدونکی دی، او ما ته د غیبو نه دا خبر میلاو شو چې ستا پلانی دشمن به او دا د تره زوی دی او دا د ماما زوی دی او دا به خدای ډېر زر ذلیله کړي. کاهنان خلکو ته هېڅ خبرې کوي. او ما ته د غیبو نه خبر میلاو شو چې په راروان 2-3 کلونو کې به ته چې دی نو ډېر غټ مالداره شي.
او بیړه به دي بار شي. ته وښایه که چېرته یو کاهن چاته داسې تعلیمات ویلي، اخلاقي تعلیمات، د ایمان خبرې چاته کړي، داسې ویلي چې تکبر مه کوه، اخلاق دې پاک که، نو دا به بیا صحیح. څنګه دغه کلام او عصیم الله وایي چې ګناهګار مې دی، کردار یې هم ټیک نه وي، بس د هغه خو د خلکو په جیبونو باندې نظر چې کس کس ته ګوري، او چې څومره بې علمازه وي نو هلې کار کېږي، نو د هغوی کردار خو د خلکو مخې ته دی. الله او یلقون السمع، دا شیطانان دیو ته اچوي خبره، واکثرهم کاذبون، او اکثر سړی به وایي چې خبره ورته واچوي نو به ټیکي، وایي اکثر بګي دروغجن. بس شیطانان بره د ملایکو مجلس ته غوږ دي او هغې یې شړي، لیکن څه خبره واوري او د هغې سره دروغ شامل کړي او بیا یې راوړي او د کاهن او د پال واله په دې غوږونو کې ور واچوي. نو یو خبره به کې چېرته صحیح وي، هغه نورې ټولې دروغ وي. نو الله وایي دا کلام د پیغمبر، دا کلام د کاهن خبرې چېرته نشي کېدی، دا انتهایی پاکې خبرې دي او دغه انتهایی ګنده خبرې دي، دغه ډېرې فضول خبرې دي او دا انتهایی د لوی تعلیماتو نه ډکې خبرې دي د قرآن. والشعراء یتبعهم الغاوون، او شاعران چې دي روان دي په دیو پسې سرکشان او بدان. علم تر آیت نګورې انهم فی کل وادی یهیمون، چې دیو په هره کنده کې یهیمون ګډوډ روان دي، سرګردان روان دي. او وانهم یقولون ما لا یفعلون، او دیو چې څه وایي نو هغه کوي نه. دا بعضې خلکو به ویله خلک خو د نبي علیه السلام نه متاثره وو، خو دې کومه خلک چې وو هغې ویله چې دې له اوس څه رنګ ورکوو، لکه د موسی علیه السلام معجزې له فرعون چې دی د جادو رنګ ورکړی و، ځکه چې هلته خلک متاثره شوي وو. وایي د لرګي نه خو جادوګران هم مار جوړولی شي. نو دیو به دا سوچونه کولی چې اوس دې له څه رنګ ورکړو، خلک دې هلته متاثره کېږي. نو یو رنګ یې وله دا ورکړی چې دا شاعر دی، او بس کلام یې د شاعرانو په شان فصیح او بلیغ دی، نو هغه په خلکو کې اثر کوي. او بیا د دیو دا خیالو چې د هر شاعر سره یو جني ورسره وي، او هغه ورته القا کوي، څه مضامین ورته ورچي. نو بس دا یو شاعر دی، فصیح او بلیغ کلام وایي، او ډېر قادر الکلام شاعر دی، ډېر د لوی پایې شاعر دی. زیات نه زیات به دا ووایو چې دیو داسې ویلی چې ډېر قادر الکلام شاعر دی. او ده ته چې دا څه راځي چې دا دی وایي چې ما ته ملایک راغلی دی، نه ملایک نه دی، د ده څه جني ورسره دی، او هغه ورته په دې غوږونو کې څه ورچي. نو دا د هغې جواب دی په آخر د سورة شعراء کې. تاسو هم لږ د شاعر دا تصویر وګورئ، شاعرانو پسې څوک روان دي، دا لوپران او داسې قسمه سرکشه خلک پسې شاته روان دي. چېرته د پیغمبر کردار او چېرته د شاعر کردار. د شاعر څه کردار دی سوا د خیالي خبرو نه، د خیالي مضامینو نه. نو الله وایي تاسو وګورئ چې په ده پسې شاته ابوبکر رضی الله عنه روان دی. ابوبکر رضی الله عنه ډېر لوی اخلاقو والی انسان، چېرته یو شاعر په وجه باندې ابوبکر شان انسان جوړ شوی دی. د وښایه په دنیا کې یو شاعر، یو ښه نه ښه شاعر راواله، هغه وګوره چې هغه داسې یو اخلاقي انسان پیدا کړی دی.
نو الله تعالی درې کسوټۍ ښیي، درې تلي. یو تله دا ده چې دا شاعر دی، نو ته وګوره چې په شاعرانو پسې څوک روان دي، یو کسوټۍ دا ده. دویمه دا ده چې د شاعر په دې دویمه تله باندې یې وګوره چې دی په هره کنده کې چې دی نو لکه دا اوښ او د څاروي دا پړی شوکېدلی یو ګډ وډ روان دي چې په کومه کنده ورغلی. د پیغمبر کلام ته وګوره او د دې ته وګوره، د ده څه هدف دی؟ دا د شاعر هدف څه دی؟ خو چې چا څه ورکړه د هغې به صفت کوي، او چې ورکړې نه کړه نو بس د هغې به نفرت پیلاوي. او د قرآن هدف ته وګوره چې یو هدف دی، یو سرګردانه نه دی. هغه کومه خبره دي چې ده نو هغې ته روان دی، په یو ځای کې دی اخوا کېږي نه، توحید او رسالت او آخرت او قرآن دغې ته سم روان دی، سرګردانه نه دی د ده په شان چې د ده پته نه لګي. او دریم د شاعرانو څه کردار هم دی سوا د خبرو نه، داسې د اسمانونو او ځمکې ملاوهي، لیکن په بهر دنیا کې د شاعر هېڅ څه کردار نه سوا د خبرو نه. نو الله تعالی وایي چې دا کسوټیانې دي، په دې باندې تاسو دې وګورئ او بیا راشئ او دا پیغمبر وګورئ چې یاره دا څنګه دي. وشعراء و شاعران چې دي یتبعهم الغاوون، روان دي په دیو پسې هغه بد اخلاق او لوپران او بدکردار خلک، سرکشه خلک. او په نبی علیہ السلام پسې خو د ابوبکر رضی الله عنه په شان کسان روان، دا څنګه شاعر شو؟ او علم تر آیت نګوره انهم چې یقینا دیو فی کل وادی یهیمون، په هر وادي کې او بکند کې د تګو وخانو شان روان دي. لکه دا اوښ چې تږی شي که نه وبلې صحرایي علاقې داسې لیونې روان دي که نه چې پته یې نه لګي چې کوم ځای له ورغلي. د دې معنی دا ده چې د شاعر هدف معلوم نه دی، او یو درباري سړی او خاص کر بیا د عربو شاعران. نو د عربو په شاعرۍ کې څه دلته چې دا کومه شاعران یادوي دا ولې د جاهلیت شاعران د دیو په مجلس کې بسو د چا نفرت، د چا خلاف نفرت پیلاوه. یو موضوع د دیو دا و. دویمه موضوع د دیو دا و چې په شعرونو کې نسلي او نسبي فخر بیانول، فخر کول. دا دویمه غټه موضوع و د دې عربو د شاعرانو. او دریمه موضوع دا و چې جنسي خواهشات را بارول، فحش. څلورمه موضوع دا ده چې مسخرې او ملنډې.